مخې وي بابا شناختی کارت راکړه زما دې جیب کې شناختی کارت پروت و مې روباسه ټوله ګوته یې رانه واخېسته ما له ټېله راکړه بل ظلم دا دی چې بابا لاړې د دادرسۍ دپاره پولیس دی او پولیس ته چې لاړې نو بابا له لولیپاپ په لاس کې ورکړو بابا ته چې دا کار به موږ وکړو نو نه اف آی آر شته نه روزنامچه شته. السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم تفهیم زه یم فرحت شاه. ګرانو کتونکو مونږ نوخار پریس کلب کې موجود یو چې څنګه د پریس کلب ته راننوتو تاسو سره به دا خبر شیر شوی مو خو ډېر زیات د افسوسناک خبر دی او افسوس نه ډک دا بابا دلته د کشتي پل د سر ته ریړه لګولي یو ډېر غریب سړی محنت کش او محنت والا انسان دی او د د حالت تاسو ته ښکاري نو مونږ په دې لویه کورسۍ کېنولو مونږ وایو چې د لویه کورسۍ نه د ټوله د انتظامیه او زمونږ د پولیس او زمونږ د څومره چې د افسران دي دا پې وخوځو د هغې وجه دا ده چې دا غریب سړی دلته مزدوري کوي یو نو سربازانو دلته کې جي عجیبه قسمونو کې دلته جرایم هغه شروع شوي دي موټر سایکل باندې سړی راغلی دی دی ځان پسې کینولی دی او دی چوک ته یې راوستی دی دغه ګلی ته یې دننه کړی دی او هلته یې ترېنه شناختي کارډ هم اخیستی دی پیسې هم ترېنه اخیستې دي او چې څه په جیب کې و هغې نه یې محروم کړی دی باباجي اوس شناختي کارډ خپل غموړی دی خو زه دا خبره کومه چې دا د دې دلته چې کوم زمونږ ادارې دي او حفاظت والا دي او دلته چې کوم دا د امن و امان په مخ هم څپېړه ده د پولیس په مخ هم څپېړه ده د معاشرې په مخ هم څپېړه ده د ده نه دا قیصه اورو خو دلته ټولو کیمرو کې به دا راغلی په دې هغه طرف ته هم کیمرې لګېدلې دي او دلته د نوشهره کیڼ خپلې کیمرې هم شته چې پولیس نوخار پولیس د دې باباجي سره ناست په موټر سایکل هغه سړی هغه ګیر کې او هغه عبرتناکه سزا هغه ته میلو شي کاکاجي تا سره څه شوي دا خلکو ته لږ ووایه بس زه چې دلته کې چنګړو کې ولاړم نوم دې څه دی نوم مې وزیره وزیرو وی بابا وی ستا په دې ریړه کې بس ګزاره کېږي نو ما یاره رزق دی بس خدای پاک یې راکوي نو نو په دې کې به ته څه خرڅ کړې هغه ریړه کې را سره وې لشل دردنه کېدې وې لږ دغه ماټې وې را سره نو ما رزق دی خدای پاک یې راکوي پټې مې راکوي وی ښه بابا وي ما زکات وباسلی دی یو 50,000 روپۍ درخواست په یې ولیکې وي ما له به راکړي زه پلانکي دغه یې راته یاده کړه میډم وي هغه هم زما رویره ده او وی دغه به هم دله درکړم یوس راته کومه میډم یې یاده کړه دا د کشتپور کې وایي مخکې دا کور یې وي زما رویره وریره مې ده او یو 2 میاشتو راشد نه را سره پروت دی ډېرو کسانو له مې ورکړې یا باقي ټول تاله درکړم بس ځان سره یې راستو کړم بس دا بنګلې ته یې تاو کړم او ورمخې وي بابا شناختي کارت راکړه زما دې جیب کې شناختي کارت پروت و مې روباسه ټوله ګوته یې رانه واخېسته ما له ټېله راکړه نو بس زه خو کمزور یم چې پاڅېدم بس هغه وتې وه دلته بلا زموږ واقف کسان هم ناست وو دغه چنګڼ آباد همالنګ هم ناست ای قتل هغوی غریبانان څه خبر بابا د ټېله او دې خوا بنګلې بچي دي څو دي بچې مې یو زوی مې هغه هم رانتلی مړه دلته یوازې پروت دی دلته یوازې یو 2 نوسیرس شاګل بابا بشر دې ځای کې پروت دی دا بنګله کوم ځای وه دلته څه نوم وایي دا بنګله کوم ځای ده دا دې کوڅه باندې دا بنګله نه ور سره رانه وه ایسي دفتر او دې سي دفتر چې راو دلته دا جی ایسي دفتر مخې ته او د 1122 دفتر د دې په خوا کې او د دې مخې ته او د دې سوري لاندې دا دومره لوی جرم دی ته زه د نوخار د ټولو نه لوی جرم ویمه دا مزدورکاره بابا دی او دا غریب سړی چې حکومت د ده نه صرف دادرسي وکړي بلکې د دې بل ظلم کې فرهاد شاه به یې څه به وي بل ظلم بیا بابا سره چې کوم کارو شو خو تاسو په خپله واورېد بل ظلم دا دی چې بابا لاړې د دادرسۍ دپاره پولیس دی او پولیس ته چې لاړې نو بابا له لولیپاپ په لاس کې ورکړو بابا ته چې دا کار به موږ وکړو نو نه اف آی آر شته نه روزنامچه شته نه بابا له تسلي شته نه بابا کېنول نه اوبه نو دا نظام دی زموږ د پولیس د نوخار کینټ او په کینټ کې دننه
د شوبره چوک ته مخامخ نو کم از کم دا درسي خو به م ورکړې وې دا FIR خو به م کټ کړی وې دا خو واضح ښکاري دلته کې په کیمرو کې به راغلي په سیسټم کې به بابا په یو کمره کور کې پاتې کېږي او هم وله چا ورکړې ده دلته کې دوه نوسي دي دا وکیل صاحب نه دی استاد هغه دی ځکه خو زه وایم چې دا د دې بابا سره دا ظلم دا درزې دا رهزنیم ده دا ډکیتیم ده دا نوسربازیم ده او دا د دې نوخار په پولیس په مخ سپېړه ده نو دی دې د دې تپوس وکړي شاجي او شاجي به څه وایي دې حوالې سره فرز شاه خو لا دا وایي د هغوی کیمرې خرابې دي نو چې کم دی ته تانې ته لاشه قسم د ټولو کیمرې خرابې او خبره وره د دنیا غلري موبایل یې والی شي کیمرې شتې د هغې نه باوجود دی نه غلا شي او که وینیسي ټلیفون ورته راشي پلانې دا پرېږده مهرباني وکړه زموږ پولیس دې ته راغلی زموږ پولیس کې نن سبا سیاسي مداخلت دومره دی قسم دی چې ایسیچو کانسټیبل ته داسې نشي ویلی ولې دا ابل چې هغه پاکوړي کې واقع راغه خو دا زموږ سیاسي مداخلت سیوارې په دې وجه تحفظ بالکل نشته عوام ډېر پریشان لري مونږ د ټولو ګوندونو ته وایو چې مهرباني وکړئ د پولیس نه سیاسي مداخلت وکړئ او نااهله افسران دې تورغر ته ولیږي سم افسران دې راولي چې علاقې خلکو ته تحفظ ورکړي ګرانو کتونکو دا افسوسناکه واقعه دا دردناکه واقعه دا چې شاجي مو وی چې سیاسي مداخلت دی نو د دې مداخلت زه یو څو ورځو نه مونږ دا خبره کوو چې زما د مشرانو له د سیاستدانانو له د ټولو افسرانو له او د ټولو سی قومي مشرانو له دا پکار دی چې سوال ورته کو منت ورته کو زاری ورته کو چې د دې ادارو نه او د کې د مداخلت نه لاس والی د هغې صورتحال او د هغې نتایج یو طرف ته تاسو ته په روډ باندې د بچو ځای کېدل او د پیغلو اثر نه لوپټې کوزېدل ښکاره کېږي نو بل طرف ته مو د داسې بزرګانو نه غلاګانې او د هغوی بېعزتي او د هغوی په مخ باندې سپېړې او هغوی وال ټکول هغه تاسو ته ښکاري دغه یو څو خبرو سره تاسو نه اجازت غواړو د الله په امان